الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى سورة طه 53 نمبر آیات بری 53 نمبر آیات کی موسی علیہ السلام د خپل الہ تفسیرات خودل چې زکه د چار بندگی منم او د چا بندگی کوم نو هغه ذات دی جعل لكم الارض چې پیدا کړی د تاسو د پاره ځمکه مهدن اواره وسلك لكم او چلولې د تاسو د پاره فيها بده کې صبرن لاري مهد په معنا د پر سره رام راځي اوار سره هم راځي د سي انداز باندې ځمکه چې هغه باندې انسان ګرځیدي چې خپل ژوند په تیر وري شي او دومره کله که هم نه چې انسان دی پیدا نشي حاصلولې دومره نرم هم نه انسان به ډوب شي دا د مهد معنا ده وسلك لكم او چلولې د تاسو د پاره په یه بده کې سبولن لاري ورزمو کې څومره لاري د اکثر قدرتي دي کمی بداسه چې خلکو جوړی کړي نو بدغه ازمکه کې تاسو د پاره به لاري هم موجود دي وانزل من السماء نازل الى اسمان طرفنا ماء انبو باران هم وري فاخرجنا والله موږ راو باسو به باغ تر ازواجا قسمنا من نبات د بډونه شتا قسمه قسم کلوا خري ورعوا سروي انعامكم ساروي خپل پدې کې ان في ذلك يقينا پدې کې لآيات لاولي النهى خامخ نخري د هغه خلکو د پاره د خوندانو د عقل چا چې عقل دا نعمتونه او دا حالات ویني نو هغه به دې باندې پوېږي چې دا یو ذات موجود دی دا هغه نظام دی خود به خود باندې چرته هم نشي کېدی منها خلقناکم ندزمکې نمونږ تاسو پیدا کړی دا په اعتبار د ماده سره اولنی حالت سره چې آدم علی السلام د خاورې نه پیدا شو وفيها نعيدكم دزمکې ته تاسو موږ واپس کوو ومنها نخرجكم تارة اخرى او د ځمکې د ممراوباسو په دویم ځل باندې دوباره به هم د خاورې نه راوتلی قیامت ورځ باندې د دویم شپېلې نه بعد ولقد اریناه یقینا موږ ښودل د فرعون ته آیاتنا خپل ټولې نښې پرې نښې نه مراد معجزات دي د دغه معجزاتو بحث مخکې به سورة القصص کې تیر شوی دی چې تقریبا دا 9 معجزات چې تفصیلا سورة کهف کې هم ذکر موجود دی او دغه ټولې معجزې فرعون لیدلې وي الله تعالی ولقد اریناه یقینا خود دی فرعون ته آیاتنا خپل ناخې كلها ټولې د موسی علیه السلام چې بلاسي کوي ناخې خودل مقصود هغه ټولې ناخې فرعون ولیدي فکذب دروجنې وګڼلې وابا او انکار یې وکړ دغه معجزات ته معجزې ونه ویلې بلکې هغه د سحر وایو نو دروجن شوی او انکار یې وکړ د موسی علیه السلام د خبرې د منلو نه توحید او د الله دین د دې نه انکار وش د دې ځکه نه هغه اسباب ذکر کیږي چې کوم سبب د عذاب دی کوم چې سبب د عذاب دی نو هغه اسباب بیان او ذکر دی د فرعون د غرق کېدو لپاره اسباب ذکر کیږي چې دا ولی غرق شو نو یو وجه دا خو د موسی علیه السلام معجزات یې ولیدل خو فقط ذبا دروژن یې وګڼل او دویم سبب دار چې ابا د موسی علیه السلام د تمام خبرونو انکار وکړ د خپل زمانه د پیغمبر د نصیحتونو انکار وکړ قال او دویل اجئتنا ای تر غله مونږ ته له تخرجنا چې مونږ باسي من ارض نه د خپل ځمکینه به سحر کې په خپل جادو سره یا موسی علیه السلام په موسی علیه السلام باندې الزام دا ولګاو چې یو سحر زده کړی دی او د خاور تراغله د پیغمبري دعوت وکړه صرف دا مقصد دی چې بس قبطیان چې د دین ازمکه خالی کې مصر ته ونیسي او حکومت خپل لاس ته راولي اوس فرعون دا خبره به کم بنیاد باندې کول آیا د شکونه کنه د چلاکی کول او دوکبازي کول نو زیات راجح داسې معلومیږي چې فرعون د چلاکی کول او خپل قوم له دوکا ورکول چې موسی علیه السلام د خاور دشمن دی د وطن دشمن دی او د قبطي خاندان نه د علاقه دی ولغواړي او قبطیان نه د علاقې نه شړل غواړي خپل اسرائیلي حکومت په باندې قائم ولغواړي نو د هغې دپاره د سحر زده کړی دی او هغه ښه او هغې ته معجزات وي نو بلې طریقه باندې خپل قوم له زبردست دوکا ورکول غوښتو
فرعون ورته بیا وویل فلنأتینک موږ به خامخا راولو تا ته بسحر مثله موږ به راوړو تا ته یو جادو د دې په شان کې ته معجزات ښودلې نه معجزات دې وښودل موږ هم یو کس راوړو هغه ساحر جادوګر سړی دغه شان نمونې به هغه هم تاسو ته وښیي تاسو به ووینئ او حالانکه هغه پیغمبر نه جادوګر به نو هغې نه به اندازه ولګي چې یاره بس ستا را معجزات نه دي که معجزات وي نو په سحر سره به د هغې نمونه پیش کول ممکن نه وي فجعلته وګرځوه بیننا زموږ په منځ کې بینک په منځ خپله کې موعدا یو نیټه وټاکه موعدا زید وادي دا زګینې په اعتبار سره هم استعمالېږي چې یو زګینې وښایه او د زمانې په اعتبار سره هم ذکر کېږي چې یو وخت مقرر کړي چې په کوم وخت باندې مقابله وي نو لا نخلفه چې موږ بیا مخالفت نه کوو دغې وعدې نحن مونږ ولا انت او نته مکانا سوا دا به یو زګینې اوار میدان وي هغې ته برحضو نو فرعون بس اعلان وکړي چې ته ورته معجزات وایې موږ ورته جادو وایو او دا خبره به هله ثابتېږي چې کله موږ راجمع شو مقابله وشي معجزاتو مقابله نه کېږي معجزات خامخا غالب کېږي دا منلې خبره ده نه به جادو سره نه بل شي سره د هغې مقابله نه کېږي او د سحر مقابله به نور سحر سره ممکن ده نو چې کله مقابله وشي نو هغې نه بعد به واضح شي ستا را معجزات دي که جادو دی او فرعون دعوه کړې وه چې زه ورته جادو ویم دا به جادو وي نو ویل داسې وکړه یو ځای مقرر کړه او دغه زګینې ته به موږ هم راځو تاسو هم راځئ اوار میدان دی تاسو به مخالفت نه کوئ چې هغه زګینې ته نه راځئ بل چېرته لاړ شئ موږ مخالفت نه کوو نو وخت به هم مقرر شي او ځای به هم مقرر شي وخت او زګینې دواړه دا به موعدن کې دننه داخل دي قال موسی علیه السلام ورته وویل موعدکم یوم الزینة وخت نیټه زما او ستاسو په منځ کې یوم الزینة او ورځ د ښایست زینت ښایست ته وایي یوم ورځې ته وایي ښایست ورځ څه ته وایي نو اصل کې د خوشحالۍ په موقع باندې خلک رنګونه لګوي سیرې لګوي او کیسې پیسې لګوي نو په هغه ورځ باندې چې کله سړی خوشحاله وي نو بس دا شیزونه استعمالوي نو د یوم الزینت نه معلومیږي دا چې د دې نه مراد د خوشحالۍ ورځ دی مراد خوشحالۍ ورځ به د دې څه ورځ وه نو زیات تاریخي اقوال چې کوم دي نو راجح داسې معلومیږي چې دا د دې یو قومي جشن او دا جشن به ډېر څنګه مناوه څه شي په اعتبار سره نو ځینې تاریخونو دا احتمال ذکر کړی دی چې د فرعون د پیدایش ورځ یې مناوهله او بیا هغې کې به دا ګلونه مالونه ولګېدل لارې کوڅې به رنګ شولې او خلکو به خوشحالي مناوهله د فرعون د پیدایش ورځ ځینې علماو دا احتمال ذکر کړی دی چې په کومه ورځ باندې فرعون ته د بادشاهۍ تاج پر سرېدو هغه ورځ ته مراد ده او دغه هم جشن دی نو په دې وجه یوم الزینت په ترجمه کې به ځینې مفسرینو ځینې مترجمو هغوی لیکله چې ورځ د خوشحالۍ چا لیکلی ورځ د جشن دا دواړه سمون خوري جشن او خوشحالي تقریبا دا یو شی دی او دغه دواړه چې کله سر ته رسېږي نو په دې کې خلک ښایست کوي یعنې رنګونه منګونه لګوي اوس ګوره په دې موعدکم یوم الزینتې کې د وخت تعین هم وشو او د ځای تعین هم وشو وخت پکې دا شو چې کومه ورځ د جشن ده دغه ورځ د مقابلې هم شو بیا چې کله خلک جشن مناوي او د رنګونه منګونه او د قصې پسې کوي دا به دارالخلافه کې کېږي حکومتي سطحه باندې به دارالخلافه کې دن نه نو پته ولګېدله چې دا مقابله به دارالخلافه کې دن نه دا به د جشن ورځ او به دارالخلافه کې به دن نه د جشن ورځ کې قاعده دا ده چې عام به سرکاري چوټیانې خلک به ټول فارغ او د جشن ته به راځي نو زیات تعداد خلک پیدا شي دویم دا به دارالخلافه دا مرکزي زګینه ده په دې ځګر کې چې کله حق او باطل مقابله راشي خلکو ته واضح شي نو دغه زګینه به ریاست او حکومت جوړیږي نو دا په دې اعتبار سره خزګینه شو او خوښ شو وان يحشر الناس او دا چې راجمع کېږي وخلق ذهن د ساخ په ټیم کې یعنی دغه مقابله به دارالخلافه کې دننه وشي د جشن د خوشحالۍ په ورځ باندې به کېږي او د خلکو راجمع کېدلو ټیم ساخ ټیم به خلک راجمع شي هغې نه بعد بیا مقابله کېږي فتولى فرعون نو مخ واړه فرعون د موسی علیه السلام نه داسې د نفرت په انداز باندې مخ واړه و جمع کیده او د راجمع خپل تدبیر خپل مشاورین راجمع کړو هغې باندې مشوره شروع کړله چې مقابله به څه طریقه باندې وکړو کوم ځایونو کې جادوګران ماهر شته مقابلې دپاره به تیار شي څوک به پسې لاړ شي د هغې دپاره خپل حکومتي خلک راجمع کړو په جماعانو راجمع کیده تدبیر خپل یعنې خپل مشاورین راجمع کړو هغې سره خبره وکړه
ثم اتا بیا راغی موسی علیہ السلام طرف ته راغی. قال له موسی نو ورته ویل موسی علیہ السلام ویلکم هلاک شئ لا تفتروا علی الله کذبا تاسو باندې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ. فیسحتکم بعذاب الله تعالی به هلاک تاسو په خپل عذاب سره. وقد خاب یقینا خراب دی نا امید دی یا نا مراد دی. خاب خپل مقصد کې ناکامۍ ته ویل کېږي. وقد خاب او ناکام دی په خپل مقصد کې من هغه څوک نفترا چې رضان نه دروغ جوړي او بیا په الله وراړي نو دا ناکام دي. موسی علیہ السلام د خبرې چا ته وکړلې نو دغه جادوګر ته وکړي. فرعون چې کله خپل تدبیر را جمع کو جادوګران ټول رالو او د جشن کوم ورځ چې ونه پاغه باندې په دارالخلافه کې مصر په دارالخلافه کې د راجم شو او مقابله ورځ ټاکل ټیم را ورسید. موسی علیہ السلام په اول سره کې د جادوګر مخاطب کړو دې سره خبره وکړه. جادوګر ته ویل چې ویلکم هلاک شئ لا تفتروا علی الله کذبا فالله بدروغ نه وایي. یعنی تاسو چې کوم سحر کړی دی دغه سحر ته تاسو سحر وایي بل شی بوته نه وایي دا برشتیا شي. که تاسو ته معجزه وایي نو په الله بدروغ ورواړوي. تاسو ظاهران وایي ورته معجزه یو خدای شو په الله بدروغ نه ورواړوي او دیم په الله بدروغ نه ورواړوي. په دې اعتبار سره چې که زما معجزه تاسو او پیژاندل چې معجزه ده نو بیا به من کوي نه دروغ بنا وایي چې معجزه نه سحر ده. په دې دوه صورتونو کې په الله بدروغ نه ورواړوي. ځکه چې دا یقیني حقيقي معجزې نه انکار دام په الله دروغ ورړول او د جادو ته معجزې نسبت کول دام په الله دروغ ورړول نو په الله تعالی دروغ نه ورړوي او چې په الله دروغ ورواړول دا دومره غټ جرم دی. په یوس حتکم بعذاب تاسو به هلاک به خپل عذاب سره. موسی علیہ السلام په دې باندې پوهیدو چې دا جادوګران خود دې داوا نه کوي چې کنه زمونږ سحر هم معجزه ده. دغه داوا جادوګرو نه کوله. لیکن سوال دې خبر یو چې موسی علیہ السلام په معجزه خي او د جادو د کلیات او د اصولونو په معلومیږي دا معجزه ده سحر نه دی. ځکه معجزه یو علامه ده چې په سحر سره دغه مقابله نه کیږي. ښکار خبره ده. نو اوس د سحر چې کوم کلیات دي په هغه کلیاتو کې به خامخا معلومه شي چې دا معجزه ده او چې کله معجزه ده اول سره د الله تعالی یا وړاندې کړي چې ګوره کوم معجزه مو پیژندل من کوي بنا رښتیا خبره وکوي او که منکر شوی د معجزې نه منکار وکړي نقصان به دا وشي. تاسو به الله تعالی په عذاب کې بخته شي. ځکه چې جادوګرو کمی خبره ته ګوته نیولې ول ټول خلک ورپسې خلکو منله. کدی د معجزې ته جادو ویلې نو عام خلکو به ویلې چې جادو نه ځکه جادوګرو پیژاند او کدی ویل چې یاره دا خو جادو نه دی دا خو معجزه ده حقیقي څه دی نو بیا ډېر خلک مسلمانې دي بغیر د لالچي خلکو نه کم چې په غټ غټ عہدو باندې او همدغه څه وښه چې کله د جادوګرانو ته دغه یاره مخې ته و دی موسی علیہ السلام او پیژاند چې دا جادوګر نه معجزه ده په خپل جادو په کلیاتو سره معلوم کو نو هغه نه بعد ایمان راوړل. دی په وجه باندې ډیر زیات خلک مسلمانان شو چې تاریخونو باغې کې ډیر مختلف اقوال نقل کړي دي لیکن کسان ډیر زیات. نو موسی علیہ السلام او خیرتیا وکړه په اول سر کې د الله تعالی د عذاب نه وجرول چې په الله بدروغ نه ورړوي. فتنازعوا نو دی جادوګرانو خپل منځ کې اختلاف وکړو. امرهم بخپل کار کې اختلاف به دې کې وکړي چې مقابله کوي کنه او یا رسن چل بکیږي. واسر النجوا او پټه وساتل خپل مشوره در جادوګرو ترتیب. اختلاف دې چې موسی علیہ السلام دې څنګه ولید او موسی علیہ السلام انداز ته وکتل او داغه د خبري واوریدلې نو بس یو یې بڑا کې راولاړ شو. او دې کې بحث شو چې د موسی علیہ السلام سره مقابله وکړو کوي نو ځکه چې دغه حق دی پیغمبر خو دی معجزات دي د خبرونو د اخلاص هغه نمونی معلومیږي خو به ورزا خبره پټه کړه چې موسی علیہ السلام یې وانه وري پیغمبر یې وانه وري او ورزا مقابله وکړو اخر کې به اندازې ته وکړو. قالوا دي ان هذان لساحران يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما قالوا ندي حکمتي خلقو ویل ان هذان لساحران یقینا دا دواړه جادوګران دي. دوی دوه کسانو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام یریدان دا دواړه اراده لري ان یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د خپل ځمکې نه. چې کله د موسی علیہ السلام خبره حکومتي خلکو واورېدل د پیغمبر مشران هغه هم راوړاندې خپل چلاکی را مخې کړه. جادوګرانو ته وویل چې دا د دوه کسان دي په جادو کې مهارت لري او دوی غلطه اراده کړل اساسونه د خپل وطن نیول غواړي او تاسو شړل غواړي د حکومت وطن تاسو نه قبضه کول غواړي او دا ټول کارونه خپل جادو باندې وکړي به سحرهما په سبب د جادو خپل باندې.
دویم ورته وویل چې ويذهب بطريقتكم المثلى، ويذهب او دا بوتلل غواړي، لري کول غواړي، بطريقتكم المثلى هغه طریقه چې کوم ډیره بهتره طریقه ده. بهتره طریقه څه ته ویل؟ د پیراون عبادت او د پیراون خدایتوب ته بهترینه طریقه ویله چې دغه بهترینه طریقې دشمن دی نو غواړي چې دغه طریقه زمون خراب کړي، د پیراون عبادت ختم شي چې دا یو لوی سړی دی په دعوا سره او دغه شان د کی د علاقه وطن زمون نه ونیسي. فاجمعوا كيدكم نراجمه کې خپل تدبیر ثم اتوا صفا بیا براشه موږ د سپونه وقد افلح یقینا کامیاب دی اليوم نن ورځ من هغه څه نستعلا چې غالب شو. دا حکومتي خلکو ویل چې کله تاسو خپل تدبیر راجمه کې جادوګران ته ویل خپل مشوره ورته وکړي په طریقه باندې کار وکړي او بیا چې کله خپل مشوره راجمه کړه خپل تدبیر مرته ونه د مقابله لپاره بیا په سپونو شکل کې زموږ مخې ته راشي، په سپونو کې به ودرېږي او بیا هغه څوک نن ورځ کامیابیږي به چې څوک غالب شي. که تاسو غالب شي غټ انعامات به ته میلاو شي، پیسې به ته میلاو شي او بس حکومتي عہدې به ته میلاو شي چې دغه مضمون مخې ته شوی دی. پیراون ته د جادوګر ویل چې موږ له بتسره کې هغه ورته ویل چې بس انعامات به خپل ځای دي خو زما نږدې خلک به هم جوړ شي او که بل طرف ته موسی علیه السلام هغه به د وطن نه وشړلی شي، دشمن به تصور شي. او که موسی علیه السلام غالب شول بیا موسی علیه السلام ته به د حکومت او د اختیارات موږ حواله کوو، زموږ د لاسونو نه به وځي. نو ورته وویل چې نن ورځ هغه کس کامیاب دی چې کم غالب شو. نو په دې کې د غلبي هغه حس او حرس یې راتېز کړو چې د غلبي دپاره ډېره خواري وکړي چې تاسو غالب شي. نو چې کله جادوګرو دا بیان د حکومتي اهلکارو نه واورېدو قالو د جادوګرو ویل یا موسی ای موسی علیه السلام اما ان تلقیا یا ته غورځون کې شه، یعنې کوم شی چې د جادو لپاره وړاندې کې هغه وړاندې کړه، مقابلې لپاره وړاندې کې. و اما ان نكون اول من القى یا به شو موږ اولنی هغه څوک چې کوم غورځون کې، یعنی مقابله کې یا ته اول وړاندې شه ته خپل څه چې کوم وړاندې کې وړاندې کړه، اول نمبر ستاسو یا موږ له نمبر راکړه چې موږ کوم څه وړاندې کوو چې وړاندې کړو. قال موسی علیه السلام ورته بل القوا بلکې تاسې وغورځوئ. فاذا حبالهم ناصف رسید هغوی وعصيهم او امساګان د دوی يخيل اليه بخيال کې راتلې د موسی عليه السلام ته من سحرهم د جادو د جادو د وجنه انها تسحج ګویا د منډي وهي دغه رسې لاټي به د ښکارېدل دا به وجه ګنده ماران دی منډي وهي د الفاظو کې چې کوم د يخيل بخيال کې راتلل د دې ټکي نه معلومیږي دا چې د سحر د یو شی حقیقت نشي بدلولای بلکې د انسان بخیالات باندې غالب کیږي. یو څه به یو شان د بخیال کې بل شان د معلومیږي او پاتې شو معجزه نه د معجزه د حشي حقیقت بدلایي، حقیقت کې شی بدلېږي هم چې څنګه د تخکاری هم دغه شان ته بدایي، هغه تعلق د خیالات سره نه دی. نو په دې ځکه کې جادوګرانو دومره وکړل د موسی عليه السلام یې لګ مونته احترام چې کته اول نمبر اخلي جوته واخله او کته نه اخلي مونږ به واخلو. موسی علیه السلام ورته ویل بس ټیک ته تاسو یې واخلئ، تاسو زما قدر وکړو، ما نمبر راکړه، ما تاسو له بیرته درکړو، تاسو د خپل نمبر واخلئ. او بیا د هغه نه وروسته دوی خپل رسۍ واچولې. دې به رسو باره کې د لاټو باره کې مختلف روایات شته، لیکن د شپږو لکو پورې روایت پکې شته چې شپږ لکه رسۍ او د لاټو مقدار د دومره زیات د یو کولا میدان ته واچولی شو او شپږ لکه رسۍ او لاټۍ چې کله د مارانو شکل اختیار کړو نو غونډ میدان ماران شو. فاوجس فی نفسه خیفة موسی نو مخصوص کو موسی علیہ السلام بخبر زړه کې یره چې یار څه خود مارانو نه ډک شو. دا طبيعي یره ویل کېږي، دا شرک به کفر کې نه راځي. یو عقلي یره ده، یو طبيعي یره ده. عقلي یره طبيعي یره باندې مخکې موږ بحث کړی دی چې کوم د اسباب نو ورخ و یره ده، ظاهر څوک شته نه او تیاریږي، نو دا چې دا عقلي یره ده، دا لدلانه بغیر د بل چانه کول دا شرک راځي. یو طبيعي یره د مخامخ چې کوم دی یو خطرناک څه روان دی، مار دی، بل خطرناک ځناور دی، به ته حمله کوي، نو د دې هر څوک یریږي. د طبيعي یره ده به شرک نه راځي. موسی علیه السلام په ډکه دغه مارانو نه یره